زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، د انسان په زندګۍ کې په انسان باندې مختلف حالات راځي. کله خوشحالی راشي او کله غم او مصیبتونه راشي. او بیا دا یاد ساته چې مسلمان انسان او مسلمان وابګل جسه چې انسان وي او مسلمان وي، نو دا پزله کې نن دا خبر ځان سره یو سه چې انسان وي او مسلمان وي، نو د په زندګۍ کې به خامخا په د تکلیفات راځي، غمونه به راځي، مصیبتونه به راځي، تکلیفات به راځي. او بیا دام یاد ساته چې څومره انسان الله ته نږدې وي، رسول ته نږدې وي، قرآن ته نږدې وي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت طریقو داغه عمل وي، الحاصل نتیجه دا ده چې څومره نیک وي دومره ګوره امتحانات په زیات وي. دا یاد ساتئ، دومره به تکلیفونه ګوره زیات وي. نو اوس چې انسان نیکم وي او تکلیفونه زیات وي، دی زړه کې یو ګیله شاید راشي چې زه خو نیک یم، زه خو الله ته نږدې یم او دا تکلیفونه راځي. نو په دې خبره باندې نن زه پوهېږم او دا سوچ لږ راوستل پکار دي د دې د وجې چې زمونږ کمزوري مسلمانان باندې تکلیف راشي، مصیبت راشي، ازمایش راشي، د بیا حوصلم کمزوري شي او بعضې پکې دې حد ته ورسي چې بیا د دې خولې نه ډېر نازیبا او ډیر خطرناک الفاظ وباسي، او بعض وخت هغه خطرناک الفاظ د انسان د تباهی او د بربادی ذریعہ جوړ شي. نو د دې د وجې نن په دې راته بیان کومه او دا بلک سوچ او فکر کې دا خبره راولې چې یاره کو ازمایش راغی، تکلیف راغی، امتحان راغی، زه به بیا سکو. او ما خو تا خبره خلاصه کړه چې څومره په دین کې نږدې وي الله ته دومره به تکلیف زیات وي. دا رسول الله مبارک وي، دا زه نه وایم، رسول الله مبارک وي یبتل الرجل فی دینه. څومره چې انسان په دین کې مضبوط دی دومره به دې ازمایش او تکلیفات راځي، تکلیفونه به راځي. نو چې اوس تکلیف راغی دی بس کوي، ولی بعضې وخت دا یو خبره یاد ساتئ چې په انسان باندې تکلیف او مصیبت راغی سجانا، نو بعضې وخت دا تکلیف او مصیبت د دې انسان د پاره د عذاب ذریعه وي، د الله نه د لرې کېدو ذریعه وي، او بعضې وخت دا تکلیف د انسان د پاره د اوچت مقام ذریعه وي، دی په اوچت مقام ته رسي. اوس په موږ ته او تاسو ته څنګه پته لګي چې یاره دا تکلیف او دا مصیبت او دا ازمایش دا په ما باندې راغی، نو دې باندې الله نه زه لرې کېږم او که الله ته به زه نږدې کېږم، دا به څنګه پته لګي؟ یرونو دا یو داسې عجیبه سوال دی چې دا عقل او فکر ورته حیران پاتې شي. خو زه به دا ووایم چې زار شم د جناب محمد رسول الله نه، زار شم د صحابو نه، او زار او قربان د علماو نه شم چې یو ډېره بهترینه، یو ډېره اعلی او یو ډېره ښکلې او مزیداره ستاسو په ژبه کې ویم فارمولې موږ ته ښولې ده
دا فارمولا زمنګ دا کم چې د حساب او د کتاب او د ساينس او د بیولوژي او د دې داخله کې نه هغه په فارمولا یو چیز معلوموي دغه شان یو فارمولا مونږ ته د الله او د الله رسول او علما او قول ده هغه فارمولا باندې به دا مونږ ته پته لګي چې یاره دا مصیبت زما د پاره قهر دی دا د الله عذاب دی د دې د وجه زه د الله نه لرې کېږم هغې به مونږ ته پته لګي او که نه په دې مصیبت به زه اعلی مقام ته رسم او دا زما د پاره د راحت ذریعه ده دې دپاره یو فارموله ښودلې شوې ده هغه فارموله نن زده کړه او که هغه فارموله مې زده کړه نو بیا راته څه ویمه چې مصیبت تکلیف امتحان دا به د الله نه غواړي دا به د الله نه غواړي بلکې دا ما یو دعا باندې راته نن زه بیان کوم هغه دعا به د الله نه غواړي چې تکلیف خو راضي به نو چې راضي نو هوښیار سمجدار عقلمن هغه انسان وي چې د باندې یو مصیبت راځي او دی هغه مصیبت ته مخکې نه ځان برابر کړي او د هغې مصیبت مقابله وکړي چلو ګوري او نرو ګوري دا تاسو کوئ دا دی تاسو په خپل عام زندګۍ کې ګورئ چې یاره د دې مصیبت نه زه بچ کړم نو د دې دپاره لګیا خپل سټډیجي خپل سوچ خپل فکر خپل اسباب ته استعماله دغه شان به زه نن د هغه اسباب استعماله نو انشاءالله د خیر او د عافیت زندگی به تېرېږي خرونو ما تاسو ته ده ووې چې دا مصیبت به زما ستا دپاره د تکلیف او د عذاب ذریعه څنګه وي او که دا به د راحت او د خوشحالۍ او د الله ته د نزدېکت ذریعه څنګه وي نو د دې علماو یو طریقه ښولې ده ګوره مصیبت کله راغی تکلیف کله راغی ازمایش کله راغی تکلیف کله د اولاد د طرف نه وي کله د مال د طرف نه وي او وهاب ګل جی مال کم شي نقصان وشي کله د صحت د وجه بیماری راشي کله کور روان شي کله څه شي کله څه شي په هغې تاسو پوهېږئ دا مصیبت په تا باندې راغی لږ شان سوچ ما ته وکړئ او دی مصیبت کې تا الله ته ګیلې شکوې او پریادونه او د دې نه لږ ورتېر شه بیا دې داسې حد ته ورسېدې چې بعضې وخت خلک کفري کلمې مو وایي کفري الفاظ هم استعمال کړي چې بس دا زه صحیح کړم دی الله بلک دغه نشته او بس مصیبت راځي او زه ولې مونځ هم کوم او دس هم کوم او تلاوت هم کوم او په ما دا مصیبتونه راځي الله سره د ګیلې شکوې فریادونه غلط او بغاوت دې شروع کړه نو بس په دې یوله کې دا راوله په دې یوله کې دا راوله چې دا کوم مصیبت په ما راغلی دا د الله قهر دا الله زه غضب کې راوستې دا الله زه امتحان کې راوستې دوی بس دغه دغه ده او کو نه دا مصیبت تکلیف ازمایش دا راغی او دې کې تا د صبر لمنه اونیوله صبر دې اختیار کړ په خولې دې الفاظ را نه وستل زړه کې ټیک ده خفې خو په خولې دې الفاظ را نه وستل بلکې یو سوچ ته راغی چې یاره دا تکلیف او د ازمایش دا مصیبت راغی دا خو د الله د طرف ته دی وما اصابکم من مصیبت فباذن الله مصیبت او تکلیف دا خو د الله د طرف ته دی نو که دا مصیبت او تکلیف راغی او تا خبرې دا دغه کړه چې دا د الله رب العالمین د طرف نه دی دا د رب د طرف نه په ما دا امتحان دی دا ازمایش دی یعنی ګیلې شکوې دې شروع نه کړې بلکې رجوع الی الله دې وکړه په خولې صبر استقامت او دغه شان کفري الفاظ دې نه بلکې نور دې دعاګانو له زور ورکړه نور دې نیک اعمالو له زور ورکړه ما ته وګورئ ما ته چې دا چل دې شروع کړه نو دا په دې زړه کې مصممه اراده راوله چې دا کم تکلیف مصیبت او د ازمایش راغلی دا د الله رب العالمین د طرف نه په ما یو امتحان دی او دې امتحان کې به الله ما اوچت مقام ته رسوي ډېر اسانه فارموله شوه ګیلې شکوې دې شروع کړې
تباہ و برباد ہے، نیست و نابود ہے. دا اللہ طرف تا سخت قہر کرا جائے. و مصیبت تے صبر کو او دے ازمایو ځان ته نرکې دا نه چې بس مصیبتونه نه د هغې مقابله هم کې چې مصیبت راني خو کو راغې او ما وی خامخا به راځي نو کو راغې نو دقې وخت کې سوچ فکر او دا په دې زړه کې راوله چې یاره دا مصیبت راغې تکلیف راغې دا د الله رب العالمین د طرف نه دی. زه به پکې د عافیې او د عافیت سوال کومه او دا به یو زړه کې بله خبره راولي چې دا مصیبت راغی نو یوازې په ما نه دی راغلی، په ډېرو بزرګانو مصیبت راغلی، په ډېرو نیکانو مصیبت راغلی. دا به دنیا کې وي واګوله چې دا یاد ساته مصیبت په دې دنیا کې او تکلیف دا به خامخا وي. ګوره اسد جانه الله رب العالمین درې عالمه پیدا کړي دي. یو عالم ته وایي عالم آخرت. نو عالم آخرت کې بیا دو عالمه دي، یو عالم د جهنم دی او بل عالم د جنت دی. دغه دو عالمه داسې چې یو کې مکمل تکلیف مصیبت ازمایشونه عذابونه دي چې هغه جهنم دی. الله دې ته موږ او تاسو ساتي د جهنم د عذاب. دویم نمبر داسې یو عالم دی چې هغې ته وایي جنت. جنت هغه ځای دی، هغه ځای چې والله العظیم څومره عظیم قسم مې درته وکړه چې هلته د تکلیف دومره تکلیف چې زمونږ او ستاسو د دې سترګو دا باڼه دي د دې باڼو خبره نه کوم، د دې په کرولچنده نه په ایربچنده خو نري دغه شي دومره تکلیف جنت کې نشته. لا یمسهم فیها نصب هلته تکلیف نشته جنت کې. تاسو جنت بیان نو اورېدلي بس ټولې خوشحالې دي. نو یو عالم داسې دی چې هغه ټول خفګانونه دي او دویم عالم داسې دی چې هغه ټولې خوشحالې دي. د دې په مقابله کې یو بل عالم دی چې هغه دا دی د عالم دنیا. په دې عالم دنیا کې به خوشحالې وي او تکلیفونه به وي. او دام یو خبره یادو ساتنه دې ځان سره یو څه چې د دې دنیا په دې عالم کې موږ او تاسو سو که نه نو خوشحالې به کمې وي او تکلیفات به ګورې زیات دي. دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. او دا ولی یره د دې یو ډیره ښکلې او عجیبه او یو ناشنا نکته علما کرامو بیان کړې، ډیره عجیبه. هغه نکته راته بیا وروسته ویمه، خو دا راته ویمه چې هسې نه چې ستا په دې ذهن کې فاروق جانه دا راشي چې دا تکلیف په ما راغی، دا مصیبت راغی، کله د بیمارۍ، کله د مال، کله د اولاد، کله یو تکلیف، کله بل تکلیف، جوړې زه د الله بدي شم په دې دنیا کې. نه 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 نه، چې تا پې صبر کړی دی ته د الله ډېر بهترین انسان یې. زه او ته پرېږده سجانه په دې مخ د کائنات کې د الله رب العالمین نه پس د چا مرتبه ده؟ د پیغمبرانو. شاباس. په مخ د کائنات کې د الله نه پسو، دا ګوره ډېره لویه خبره ده، د الله نه پس چې مرتبه ده هغه د انبیا کرامو. یره پیغمبران په مخ د کائنات کې د الله نه پس چې الله ټولو ته محبوب ترین خلق دی هغه پیغمبران. او د پیغمبران متعلق به دا فاروق جانه عقیده کلکه ساتي سلمانه، د پیغمبرانو متعلق به دا کلکه عقیده چې زموږ ستا نه ګناه کېږي. زه ته خیر عام شرالقرون کې اوسو، د علما کرامو نه علماء کرام به پریدو. د دې علماء کرام استادان دي لکه ائمه مجتهدین، دا وینم نه ائمه مجتهدین به پریدو. تبع تابعین، دا وینم ګناه کوي. تابعین چې صحابه لیدلي دا وینم ګناه کوي. صحابه چې په مخ د کائنات کې دا غوی متعلق الله ویلي رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه د دوی نه راضی مو دوی زمانه راضی دي، لوی خلق دي. صحابه کرامو نه غلطي شي الله ته معافي کړی دا، عفا الله عنك، معافي وت الله کړی دا. خو هغوی نه غلطۍ بازي شوي باقاعده په حدیثو کې شته. په مخ د کائنات کې صرف د الله یو مخلوق ته چې هغې ته وایي پیغمبران، د پیغمبر نه د ګناه تصور نه کېږي. ګناه تصور الله ډېر بې شان او دا به عقیده هم ساتي. خو دا د عقیده ولرله چې د پیغمبر نه غلطي شوې ده
انسان پی د ایمان موزي. نه 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 نه، پیغمبر ډیر بې شان دی، پیغمبر ډیر لوی مقام لري. نو دا به یاد ساتئ چې د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کېږي. خو ما ته وګورئ، دا دې پورې هم چې تکلیفات په اسدجان راځي، خو دا ټول پیغمبران راواړوه. نو زه راته داسې هوی خبره نه کوم سلیم جانه، زه راته د قرآن نه دا خبره کوم چې د الف لام نه راواله تر د والناسه پورې الله د مختلفو پیغمبرانو بیان په قرآن کې کړی دی، او په هر پیغمبر د سخت تکلیف راغلی، عظیم تکلیف راغلی. خو پیغمبران و الله زمونږ استاد د هدایت لپاره لېږلي. نو هر پیغمبر د تکلیف په وخت کې څه چل کړی دی؟ رجوع الی الله، الله ته ځان نږدې کړی، الله ته ورنږدې شي. مثال په طور به تو مثال په طور راځي، یو دوه درې پیغمبران ته یادو. آدم علیه السلام ابو الانبیاء دی، د تمام انسانیت پلار دی، د تمامو پیغمبرانو پلار دی، لوی شان، لوی مقام، لوی مرتبه لري، لوی شان، لوی مقام، لوی مرتبه لري. غلطی وته الله په قرآن کې نه دا ویلي. سلمان فنسیه ولم نجد له عزما، کنه یا تا نه ولې قرآن فنسیه ولم نجد له، یو کار یو که ایری قرآن شریف کې دی فنسیه ولم نجد له عزما، قصد نو په ایر د انسان نه یو دغه شو دی پینو ګناګاریږي. ولی وهاب ګلاجي صاحب کو په رمضان کې دی په ایر باندې اوبوس کې روزه دې ماته شو، چر دې ماته نشو، ګناه پې نشته. د آدم علیه السلام نه ایر شو، الله وته دې پلان کې اونې ته به نه رانډېږي. آدم علیه السلام نه ایر شو، هغه اونې ته لنډ شو. وایا فاروق جانا چې اونې ته لنډ شو نو څه چل وکړو؟ فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما. الله اکبر، داسې الله فبدت لهما، وایا سوآتهما، الله ته جامع فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان من ورق الجنة. زر دغه پاڼې ځان پورې لګوي، غلطیم نه ده، خو بس الله وتی کوشه جنت کوشو. علماء کرام فرمایي چې سلور نیمې شلې کاله په دې جومات کې سلور نیمې شلو کالو سړی نشته، 90 سال الله ته وځي. دا ته پوری چې تکلیف راغی څه چل بکې، او داغه جلا کیفیت الله په قرآن کې بیان کړی دی. او یو الله ته سوال شروع کا، وای فاروق جان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الله ته رجوع. خدای ما پسند ظلم کړی، ربنا ظلمنا قرآن دی، قرآن وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله وی د رجوع د رحمت په ما ته سوال وکړه، نو ما تاسو وی غلطی ته شوی نه ده، خو الله ته جوړی دي، الله ته جلا کړی ده. دا غینه پس راواله آدم ثانی حضرت نوح علیه السلام 900 کال قوم ته تبلیغ وکړ، 900 کال په خلی یادېږي، په خلی 900 کال په خلی یادېږي. او الله رب العالمین ته چې دعا کوي، دعا نو چونکې هغه دغه قوم د هلاکت دغه وکړه، غلطي نه ده، خو الله رب العالمین ته داسې سوالونه کوي، داسې سوالونه چې زه به تاته سویم قسم دې ټول په قرآن کې ذکر دي. یو ځای کې الله رب العالمین ته په قرآن کې د دې ذکر دی، الله رب العالمین ته سوال کوي چې ربي انی دعوت قومي لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائي الا فرارا. خدایا ما دې قوم ته تبلیغ وکړ، شپې مې موکړ، دروازې مې موکړ، خدایا پاکه زه خو ډېر زیات وکړېدم. او حقیقت دا دی دې قوم چې ولا کم تکلیفات ورکړي دي، وخت اوس نشته، زما مقصدي خبر رانه پاتې کېږي. نو 900 کاله کې الله رب العالمین ته یو ځل وی، اوس ورته دعا کوي، وی ربي انی مغلوب فانتصر. قرآن شریف کې ذکر ربي انی مغلوب فانتصر، خدایا بس زه بے وسه شم، الله اکبر، خدایا زه بے وسه شم، زما مدد وکړه، ربي انی مغلوب فانتصر. نو الله رب العالمین ګوره ما تا ته وی چې دوی خلق دي، خو ازمایش کې راغی، ازمایش کې الله راوسته، نو فورا الله ته ربي انی مغلوب فانتصر، خدای زما مدد وکړه. بیا ابراهیم علیه السلام وګوره
کم شان لري، کم مقام لري، کم مرتبه لري. زویم دا د 15 سپاره کې فاروق جان چې د آیات تر ورسم چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله وی الله وی ابراهیم علیه السلام ما پا خلیل توب نیولی. خلیل څه ته وی؟ ما تاسو مخکې معنا کړې وه. خلیل دې ته وی چې داغه په زړه کې سیوا د الله د محبت نه بل محبت د سره وینا. یلکه فاروق جانا انسان ته د ټولو نه محبوب خپل وطن دی. د الله د پاره وطن پرېږدي. د قرآن شریف کې دی یاد د انسان د پاره د ټولو نه محبوب د بیبي وي. بیبي په دشت او بیابان کې پرېښې ده. قرآن شریف کې دی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیت. بیبي د خپل د الله د پاره پرېښې ده. انسان ته د ټولو نه محبوب د بچی وي. والله العظیم په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې د خپل بچی په باره د الله دپاره چاړم راښکلې ده. او مړی انسان ته د ټولو نه نږدې د خپل ځان د خپل وجود د الله په محبت کې د خپل وجود هم قربان کړی دی. اور ته دنګلي دي په نص د قرآن ثابت دی. او دغه ابراهیم علیه السلام الله ته سوال کوي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم. خدای یوم یباخي بس سوال تا ته نو رب ته چې د سره د هغې پیغمبرانو نه د ګناه تصور هم رب ته سوال کړی. دغه شان موسی علیه السلام او موسی علیه السلام خو پرېږدله. قرآن شریف کې الله وایي یو ځای کې وایي د موسی علیه السلام امتحانات وایه وفتناک فتونا. د امتحان د پاسه امتحان، د امتحان د پاسه امتحان، د امتحان د پاسه امتحان. دومره امتحانونه چې تاسو د الحمدلله راواله تر د والناس پورې ټول قرآن د موسی علیه السلام د امتحانونو ډک. خو هغه الله رب العالمین ته سوال کړی دی، رب ته جلا کړی ده، رب ته زاری کړی ده. او زه هم دا پرېږده دا په خپل ځای. بعضې وخت په دې قرآن شریف کې دا حضرت یحیی علیه السلام او د حضرت زکریا علیه السلام متعلق د آیاتونه راشي. قسم دی زه دې موس کې ویم د زما د ملګرو ته پته ده او دا د دې دپاره ویم چې خدای دا څومره لوی خلق دا څومره عظیم خلق. بعضې وخت د آیات چې کله ویم د یحیی علیه السلام متعلقه چې الله رب العالمین وی وسیدا وایه وحسورا ونبیا من الصالحین. قسم په خدای زما د الله په ذات باندې قسمی دغه اسد جانه په دې بدن مې ویښتو دي. وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین د الله صفت دی. حسور څه ته وایي؟ اوفو قسم دې چې دا معنا واورېده کنه. حسور هغه انسان ته وایي چې زما ستا په دې سوچ کې بعضې وخت ګناه راشي خو کړي به نه وي نو الله پې واګولې چې صاحب نه نیسي. چې په زړه کې د سوچ راغی او ګناه دې نه دي کړی نو الله دې نه نیسي. دا الله په قرآن کې وي معاف کړي دي دا. نو زما ستا په دې زړه کې د نورو خلکو په دې زړه کې د ګناه تصور راشي. د یحیی علیه السلام متعلق و الله وی دا هغه انسان و چې د ده په زړه کې د ګناه تصور هم نه دی راغلی. دا الله وی وسیدا وحسورا ونبیا. حضرت یحیی علیه السلام سره څه چل کړی په نص د قرآن ثابت دی. په مجمع کې حلال یې کړی وجود یې ولې. زکریا علیه السلام وګوره کم انسان دی، کم عظیمه هستی ده. قرآن شریف راواله و ځای په ځای د هغه بیان دی. یو عظیم پیغمبر. تاسو په نص د قرآن باندې دا خبره ثابت چې حضرت زکریا علیه السلام خپلو هغه د وخت ظالمانو رونیوه او په اره باندې نیم کټ هغې خلکو سره د دې چې پاک خلکو. زکریا علیه السلام دعاګانې راوړه په ټول قرآن شریف کې موجود دي. او زکریا علیه السلام الله رب العالمین ته سوال کړی دی او زاری کړی. دغه شان موسی علیه السلام رب اشرح لي صدري وایه کنه ویسر لي امري واحلل عقدة رب اشرح لي. نو علی هذا القیاس زبرته د کم ویم حضرت ایوب علیه السلام وګوره انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیه السلام وګوره لا اله الا انت سبحانك انی کنت. زما د خبرې مقصد دا دی چې دا ټول په خپل ځای لوی مقام لوی مرتبه
خزویم لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آدم علیہ السلام په خپل ذیلوی شان، ابراهیم علیہ السلام په خپل ذیلوی شان، حضرت موسی علیہ السلام په خپل ذیلوی شان، حضرت یحیی علیہ السلام په خپل ذیلوی، حضرت زکریا علیہ السلام په خپل ټول ګلونه دي. خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کائنات کې د الله نه پس داغه مرتبه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وی چې چاته تکلیف راغی زما د زندګۍ تکلیف ځان تر د رسول الله مبارک زندگی د اول نه د پیدایش خو پریدا، پیدایش پریدا د انسان هغه پیدایش ته پس تکلیفات خو پریدا. لا رسول الله مبارک دنیا ته راغلیم نه دی او دنیا ته دراتلو نه مخکې 15 یا 6 میاشتې پسې مخکې والد صاحب وفات شوی. تاسو ته پته لګي، تاسو ټول د دې معاشرې خلک یې، د انسان بچی چې ماشوم وي او پلار یې مړ شي تاسو پې څومره خفه کېږئ؟ پلار یې نشته، یتیم دی. رسول الله مبارک لا پیدا هم نه دی، پلار یې وفات. بیا چې پیدا شو په کومه معاشره کې، دا پکا د عربو هغه معاشره کې چې کم ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک وو، په هغې معاشره کې پیدا، پلار نشته، یوه مور ده، دغه شان ژوند تېرېږي. بیا د پیغمبرۍ په وخت کې زه الله رسول الله مبارک چې ګوت اوچتوي نور یو خوازي او بل خوازي، وایه اقتربت الساعة وانشق القمر، داسې عظیمه هستي چې ګوته یې داسې کړه نور یو لخته سپومې نیمه یو لخته لاړه نیمه بله لخته لاړه. دا شان لري، دا مقام لري. او تکلیفات د زندګۍ الله اکبر. ما خو تاته وی چې رسول الله مبارک وی په چا باندې تکلیفات رالل، ناغه نور تکلیفات پیدا زما د زندګۍ، زما زندگی د ځان ته مخکې نو تکلیفات دا ما تاته وی چې دا به د انسان په زندګۍ کې چې په دې عظیمو خلکو راغلي نو زه ته پکې سي. اوس پته دا وی ما ته وګوره اسجانه چې دا پیغمبران خو ډېر لوی خلک وو، الله ته ډېر نږدې وو، په دوی دا تکلیف ولې راغی؟ د دې ډېر جوابونه دي، خو د جمعې دا وخت مختصري نو هغه ټول جوابونه ته نه کوم، خو صرف پر د ده وویم چې دا دنیا د تکلیفاتو ځای دی. د دې تکلیفاتو په وجه د دې پیغمبرانو شان او مقام الله نور اوچت کړی، د هغوی دپاره دا دی. او کو په ما او تا باندې تکلیف راغی، ما خو تاته ووي او تکلیف هغه دغه مې راته بیان کړ، نو کو په ما او تا تکلیف راغی نو زما او ستا تکلیف په دا وي چې موږ او تاسو پې صبر کوو که نه، نو دا واوره چې د صبر د برکته به الله رب العالمین انسان د ده به هغه اعمال نه وي چې دلته دنیا کې کم حواله شو، خو دا تکلیف او مصیبت پرې راغی او ده پې صبر کوي، د دې صبر د وجې به الله دا انسان په آخرت کې لوی مقام ته ورسوي. د دنیا دا تکلیفات د دې د وجې دا په انسان الله لوی مقام ته رسوي، لوی مرتبې ته پې الله رسوي چې ته پې صبر کې او ته چې دا د الله د طرف ته دي. آغا مقام ته په اعمالو نشي حاصلولی، دغه تکلیف باندې ته چې صبر کې الله دې هغه مقام ته رسوي. داسې چلو شو. زمونږ د دې دین ډېر لوی عالم دی، ډېر عظیم عالم دی. حقیقت دا دی، یعنی هغه ستاسو د پښتنو خبره وهاب ګل حاجي صاحب وي نور په ګوته نه پټېږي، نور په ګوته نه پټېږي، دا خلک نه پټېږي، دا ډېر عظیم خلک دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله اوفو مجددو فاروق جان مجددو. او زه وایم بعضې وخت دا وایم که نه د ده د کتابونه چې راواړی که نه نو ده څومره کتابونه لیکلي. ګوره بعضې علمای نو بعضې لیکلي په احادیثو کې کتاب لیکلي، چا په فقه کې لیکلي، چا په تفسیر کې لیکلي، چا په معنیو کې لیکلي، چا په ادبو کې لیکلي. مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله سجانه هغه هستی ده چې 50 د پاسه زر کتابونه لیکلي دي او په هر فن کې لیکلي دي. نو مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمهم الله په خپل مواعظو کې یو خبره ذکر کړې ده، و یو کلی کې 2 کسان مړه کېدل. ما ته اوس وخت چیرې یو یهودي او بل مسلمان، یو یهودي مړ کېده بل مسلمان مړ کېده. الله د مرګ د دوانو فیصله وکړه، چې فیصله د دوانو د مرګ وکړه، فرشتو ته ویل شه ته به د یهودي نه ساوالی
او بلی پرشتي ته وی ته بلار شي د مسلمان نه بساوه خو دومره قدر کار به وکړې چې کله د یهودي نه سالې نو هغې پرشتي ته الله وی ته به م یو کار وکړې او چې کله د مسلمان نه سالې نو د پرشتي ته ته به م یو کار وکړې څه کار به وکړې دا چل به وکړې چې دا یهودي مري که نه نو د دې مرګ نه مخکې به داسې چل وکړي چې ښکلي یو کب به والې او هغه به روید کې او د یهودي له به یې ورکړي چې هغه کب کله وکړي بیا ته سا وایي وی دا ولې الله ورته دا د دې وجې د یهودي کب ته ډېر سخت نه شوي هغه مسلمان له چې کومه فرشته ورته هغې فرشتې ته الله وی داسې چل به وکړي چې دا سړي خو مري دا مسلمان خو د ده د دې مرګ په وخت کې به زیتونو تیلو ته د عرب زیتون ډېر استعمالوي او زیتون ډېر استعمالوي نو د ده زیتونو تیلو تړه شوي دي وی د ده په الماری کې د زیتون تیل پراته دي الله دې فرشتې ته وي نو فرشته وي چې ولې ورکړه الله فرشته وي جوړه الله راته وي چې ولې نو الله ورته وي نه هغه تیل به راوالي او د ده ورته ډېر زخړه شوي دي خو دقه تیل به د ده په مخ کې راتوي نه به یې دواړه فرشتې لاړې یهودي چې مردارېده هغه لې روید کړی کب ورکړه او چې هغه مسلمان وفات کېده او زیتونو ته تیل ړه شوي دي زیتون تاسو ولیدل فرشتې او بس هغې توی کړي دواړه د دنیا نه مړه شو چې مړه شو فرشتې را روانې شوې دواړو ملاقات وکړو حیران وې چې خدایه دا سوی استا څومره محبوبو تیل دی ولا ورنه دا ستا دشمنو کب ته په آخره کې ړه شو ور دی کولی دا الله رب العالمین حکمتونه فیصلې دا زموږ ستا په ذهن کې ظاهرا یو شان دي خو باطن کې ډېر بې محال دی الله ته درس فرشتې لاړې ومې کړې یا الله ستا حکم خو خیر لږم په دې باندې پېکه چې د دې مسلمان خواهش پوره نه شو د یهودي خواهش پوره شو دا ولې الله ورته دا دې وجه وورئ وی دا یهودي چې و که نه دا زما نافرمان د ډېرې نافرمانۍ هم کړې وې خو بعضې نیکۍ هم دنیا کې کړې وې نو دا د الله قانون دی چې مسلمان نه وي او یهودي وي نصراني وي هندو وي کافر وي خو دې دنیا کې ښه کار وکړي نو د دې ښه کار بدله الله دلې په دې دنیا کې ورکوي دا کوي دا پاسې کافران کوي ښه کارونه کوي ډېر کوي ډېر زه راته لرې خبره نه کوم دا زمونږ دا سړک چې جوړ شوی دی دا سړک اوس نوی جوړ شو د اکثرو مرګرو ته پته لګي دا د کافرانو یو لویه اداره ده ورلډ بانک دا هغوی جوړ نو څومره خلکو ته پرې راحت دی نو د دې هغه بدله به الله دې دنیا کې هغوی له ورکوي آخرت ته یې نه پرېږدي دا د الله فیصله په قرآن کې کړې ده په حدیثو کې دقه شان شوی نو دا کافران هم ډېر کارونه کوي نو پیسه هغه بدله ولا الله په دنیا کې ورکوي نو فرشتې ته الله وی دې یهودي او نیکي کړې وه هغه موږ ته پاتې وه اوس ما ته را روانو نو ما وی چې یاره ده خو بعضې نیکي کړې ده اوس ما ته را روان دی او د نیکۍ بدله خو الله وی زه خامخا ورکوم نو چې خامخا ورکوم د ده دپاره آخرت کې هغه نیکي ونه نو ما وی راشي دې دنیا کې ورکړه د ده زړه کب ته وشو نو چې هغه کب مې وله ورکړه د هغې نیکۍ هغه بدله مې وله خلاصه کړه ور مې کړه بس زما باندې بس پاتې نه شو زما پې پاتې او دې مسلمان سره څه چلو ما ته ووایه دنیا کې تکلیفات دا چې راځي دا د څه دپاره راځي وایي دې مسلمان ډېر زبردست نیک اعمال کړو خو ما دله اوچت اعلا په جنت الفردوس کې یو اعلا مقام لیکلو خو هغې ته لا رسېدلې دی نو نیکي یې کولی نه شوه په کټ باندې پروتو نو ما وی راشه لږ معمولي شان تکلیف ورکړه دی به پې صبر وکړي د هغې تکلیف په صبر کې به دی زه د جنت اعلا مقام ته ورسم نو دا مې ځکه وکړه ما ته ووایه دنیا کې حکومت به تاسو تکلیفات راځي تکلیفاتو کې به صبر شکوې به نه کوو خو زه یو خبره کومه اسدجانه چې موږ په صحابو باندې راتللو په هغه ډېر لوی خلک موږ تکلیف ته د ټینګې نه یو نو اوس به څه چل کوو نو اوس به دا چل کوو چې رب ته به سوال کوو
نو په سوال باندې الله تکلیف ختمي، په سوال الله تکلیف ختمي. دا چالو شو سجانه زمونږ د دې دارالعلوم دیوبند چې دا څومره علما دي د دې ټولو پیر، د دې ټولو پیر لکه د مولانا اشرف علي تانوي، د مولانا رشید احمد بندوهي، دا د علم غرونو، د علم څه شي غرونو، د دوی ټولو پیره. دا په مکه مکرمه کې و. هغه څوک مهاجر مکی حضرت مولانا امداد الله مهاجر مکی. اوهو دا ډیر عظیم انسان او ننم الله رب العالمین دې تاسو ټول مکه مکرمه ته بوتي. ظالمانو پیسې نیکانو بندگانو، ظالمان خو ته نه هم نیکانو بندگانو پیسې په امین نه خرج کیږي او د الله په جناب کې اس وخت پته نه لګي چې دعا کله قبليږي. نو په زړه په شوق باندې وای الله دې مونږ او تاسو ټول مکه مکرمه ته بوتي. اوس په ان شاء الله زه چې چا د زړه نه ویلي د قسم په خدای زی ننم تاسو لار شي او د دې مروه په دې الخ باندې لار شي دقلته یو مقبره دغه ته معلا. ننم په معلا کې مولانا امداد الله مهاجر مکی اعظم فرمان په مکه مکرمه قبر له تلی. نو مولانا امداد الله مهاجر مکی سجانه ناسو یو کس ول راغی او داسي وخت راغی چې دی لګیا دي خلکو ته وای چې لکه څنګه چې زه تاسو ته لګیم چې په مصیبت صبر کوي، راغی دي سره د انسان ګناهونه معاف کیږي، درجات وایا درجات اوچتیږي او الله ډېر لوی مقام ته رسي، الله ډېر لوی مرتبه ته رسي. دا څنګه چې زه ته اوس مې بیان وکړ د قشن بیان وکړ دي کې یو کس راغی وای سه به دوا کوي سخت مصیبتونو کې اخته ما د پاره دوا. اوس هغه شاګردان مو ټول وی چې خدای اوس خو حضرت شیخ صاحب لګیاو او وی چې په مصیبت باندې سړی دی مقام ته رسي، په تکلیف باندې سړی دی مرتبه ته رسي، په تکلیف باندې انسان د فرشتو مقام ته رسي. او دی وی چې خدای تکلیف راغلی سوالو کا چې دا تکلیف وایا ختم شي نه رشي. نو یې من حیرانو دا جواب وره وی من حیرانو چې خدای حضرت شیخ صاحب بدت اوس د تکلیفاتو دغه کو اوس په چې دته څه دوا کوي. نو الله اکبر علماء ولا نیکانو الله ډېر لوی شان ورکړي، ډېر لوی مقام ورکړي او ډېر لوی عقل ورکړي. ناغلا سوچت دا دعا لګاوره وی خدایا تکلیف مصیبت امتحان دا ډېر لوی شی دی، سره طرف ته چې راشي انسان په ډېر لوی مقام ته رسي. خو خدای موږ ډېر کمزوري یو، ډېر عاجز یو. نو دې تکلیف دغه ته دغه نه یو. یا الہ العالمین تا سوال کو چې کوم مصیبت تکلیف تا موږ د پاره لیکلي دی هغه خدای په خاروغ او په عافیت باندې بدل، هغه مصیبت خدای په عافیت باندې بدل. نو الله کولی شي مصیبت په عافیت باندې بالکل بدل شي. نو خدای چې دا کوم مصیبتونه او تکلیفونه سا زمنګ د پاره یاد مرګري په لیکي او د تینن ته خدای دا تکلیفونه ولا په عافیت باندې بدل کړي. نو سوال به الله ته د عافیت او د عافیت کو، سوال به الله رب العالمین ته د عافیت او د عافیت کو. نو د عافیت او د عافیت لپاره ډېر زیات دعاګانې دي او په حدیثو کې او په قران کې دا دعاګانې ډېر زیات هغه منقولې دي، ډېر زیات منقولې دي. خو زه راته نن یو دعا ویم او د دې دعا ډېر لوی زبردست اثر دی د دنیا او د آخرت چې څومره عافیت دی الله رب العالمین به تعالی درکوي. چې څومره عافیت د دنیا او د آخرت چې څومره دغه دی نو هغه به تعالی. دوه قسمه دا دعا راغلې ده. یو کس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لراغی او هغه ته وی اے دا الله رسول سخت تکلیفات کې سخت تکلیفات او سخت مصیبتونه دي. نو رسول الله وته وی الله دې را خیر او عافیت درکړي. ناغلا بیا را وی دا الله رسول ډېر سخت تکلیفات نو الله نو بیا وته پدریم ځل بیا را نو رسول الله مبارک وته وی دا څه چل کوا چې دا څه دعا وای. دا دعا زده کې چې اللهم انی اسالک العفو والعافیه. خدای زه تاسو سوال کوم چې مال عفو او عافیت راکړي. عفو معافی مراتو کې وایا او عافیت امراکي دي تکلیفاتو نه مې وسات.
نو دا دعا دومره زبردسته ده، آسانه دعا ده. اللهم انی اسألک العفو والعافیه. وایه ټوله اللهم انی اسألک العافیه والعفو والعافیه. خدای مالا عفو و عافیت راکې. او که ته بیا وې چې یاره زه دې نورم خوږ شم، زه دې نورم خوږ شم او خپلې دعا دې ویمه، نو دا د احادیثو په ټولو کتابونو کې موجود ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپلو غوږو دا دعا ډېره اورېدلې ده، او دا بیا سارم وي او ماښام دی، دا بیا سارم وي او ماښام دی. دا دعا یې زده کړې، ډېره بهترینه، ډېره خشته او ډېره مزیداره دعا ده. او د هر قسمه تکلیفونو او امتحانونو به الله ساتي، د هر قسمه تکلیف او امتحاناتو نه به الله ساتي. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا دعا داغه نه نقل ده، ناغه به وی رسول الله مبارک وی چې رسول الله مبارک په داسې کوي چې وایي چې اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألک العفو والعافیه والمعافات فی دینی و دنیای و اهلی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري. دا دعاء رسول الله مبارك باقي دوي عن يميني وعن يساري وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اعتال من تحتي. دا دعاء رسول الله مبارك. دا یاد کې کوم مرګور له نو ورځي زما دا مرګري تیمور جانم ناشته، سلمانم ناشته، دا علما دي دوی بیرته ولیکي. او چې کم زما په دې سکرین باندې دا مرګري اوریدونکو دي، دا زما دا مرګري ورته دا دعا په دې سکرین باندې دا دعا وای. څومره خپل دعا ده ما ته وګوره. اللهم انی اسألک العفو والعافیه. خدایا عفو بخنم غواړم، والعافیه او عافیت غواړم، د دې ټول مصیبتونو نه عافیت غواړم. فی الدنیا والآخرة، یوازې په دنیا کې نه، په دنیا کې مو په آخرت کې خدای غواړم. او اصل کامیابی غد آخرت، اصل کامیابی د آخرت. والعافیه. اللهم انی اسألک العفو والعافیه. ز عفو عافیت غواړم فی دینی په دین کې، و دنیای په دنیا کې، و مالی او خدای مال کې غواړم. مال می تباہ نه کی، دین می تباہ نه کی، دنیا می تباہ نه کی. دا ټول د دې معنا ده. عافیت. اللهم استر عوراتي. الله اکبر. وی خدای په ما باندې پردې واچي. اوهو خدای دې منګ او تاسو بے پرده کینا. نو دا دعا کوي اللهم استر عوراتي، خدای په ما پرده واچي. وآمن روعاتي، او خدای پاک زما هر قسمه حفاظت وکړي. او څنګه مې حفاظت وکړي؟ اللهم احفظني من بين يدي، خدای د مخکې نه مې حفاظت وکړي. ومن خلفي د رستو نه مې حفاظت وکړي. وعن يميني، خدای د ښي اړخ نه مې حفاظت وکړي. وعن شمالي، خدای د ګس اړخ نه مې حفاظت. وعن فوقي، خدای د بر نه مې خدایا حفاظت وکړي. ومن تحتي، او خدای د ځمکې نه مې خدای حفاظت وکړي. د ځمکه را باندې روانه وي، ولې ځمکه ونه وي دا سجانه. نن ورشه الله دې زمونږ په هغې مسلمانانو باندې خپل رحم او کرم کې امتحان پې راغلی د بونیر په مسلمانانو، خو ځمکه پې راوړې ده، هغوی تې لاندې دي او کاڼي پې د پاسه. دا دعا رسول الله مبارک نه ثابته ده. دا وایې دا دعا خامخا یې زده کړې. ما تاسو ته وي هغه سړی به زه بهترین انسان ګڼم چې زما دې مرګلي راشي یا دعا موږ ته ولیکه. هغه انسان به زه بهترین ګڼم چې زما دې مرګرو ته وي چې په دې سکرین موږ ته دا دعا خامخا راوایي. دا د سارې صرف 2 ځله یا 3 ځله وایې. قسم په خدای د دنیا او د آخرت څومره مصیبتونه چې دي الله به هم د ټولو مصیبتونو نه بچ کړي. بهترین او خشته دعا ده. الله دې موږ او تاسو ټولو له د دقې دعا د ویلو توفیق را نصیب کړي. درود شریف ووایئ. یو خور د داغه د پاره دعا وکي او د دعا د پاره ویلي د الله رب العالمین د دې خور څه تکلیفات دي او سي د زړه حاجتونه خدای دې د خپل پټونه بد. یوسف ماما زوی گوهر د کینسر بیمار دی، الله رب العالمین دې الله دې ولا صحت ورکي او الله دې ولا عافیت ورکي. او زما رور د سعودي عرب کې دی، مسافر دی، څه مشکلات دي وته، رب العالمین دې زمونږ د دقه رور
او چې نور څومره په دغه ملکونو کې مسافرین دي الله رب العالمین دې د ټول مسافرینو د خپل غیب خزانو نه مدد دعا کې لازم په حال باندې رحم وکړي الله زم ګناهونه معاف کړي د دوالو جهانو خیر الله نصیب کړي او الله موږ له د خپل دعاګانو توفیق راکړي او دا دعا وکړي چې الله رب العالمین موږ او تاسو اولاد نیک عمل کړي الله د بد عملو د اولاد نه الله رب العالمین او ساتي او رب العالمین موږ او تاسو دا دعا کوي چې د ازمایښتونو امتحانونو نه الله ساتي او دغه دعا دی الله موږ او تاسو ټول له توفیق را نصیب کړي د دوالو جهانو خیر دې الله نصیب کړي دا څومره چیټونه راغلو ماته پکې د دعاګانو د پاره ویلي الله د ټول دعاګانې قبول او منظور کړي زموږ د شفقت یو معذور زموږ مرګره راغلي دي دا بیانات په دې سکرین باندې اوري بیمار دي الله دې ول صحت او عافیت ورکړي او تاسو زموږ چې څومره راغلي دي د مرګري خدای دې ټول چې څوک په دې سکرین باندې زما دا خبره اوري او بیان اوري او د دې مرګر سو دعاګانې دي او ډیرو ما ته خلکو ټلیفونونه کړی دي الله د ټول دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او د دوالو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي برحمتک یا ارحم سنتو کې